السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. معززینو دوستانو چې په هر ځای کې وای الله مو غم مرو خو الله پاک مو د ژوند په سلامتیا او په خوشحالو کې ولره. ډیر ملګری دا تپوس کوي چې موږ په خوب کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کوو، آیا د دې به څه تعبیر وي؟ چې څومره معبرین دي، مفسرین دي، محدثین دي، معبرین دي، هغوی دا وایي چې په خوب کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت دا ډیر لوی خوب دی، دا انسان ډیر برکتی دی، دا خوب کې ډیر غټ برکت دی او دا د انسان د خوش قسمتۍ د خوالي د کامیابی نښه ده. خو که دی مبارک خفه وویني، دی مبارک په تکلیف کې وویني، دی مبارک په مشکل کې وویني، د دې بیا تعبیر دا جوړیږي چې دغه انسان کې د سنتو کمی دی، دغه انسان کې د فرایضو د واجباتو د سنتو کمی دی، یا دی مبارک په تورو جامو کې ووینم نو هم تعبیر دا دی چې دغه انسان کې کمزوري شته، باید چې دا انسان ځان د کمزوري لري کی. او که چېرته دی مبارک خوشحاله ولیدو، په سپینو جامو کې ولیدو، په ښایسته لباس کې ولیدو دی مبارک، نو دا د دنه دی مبارک خوشحاله دی، دی مبارک د دنه خوشحاله دی او د ژوند او کردار او طریقه کار چې دا ډیر زیات ښایسته دی. نو دا حقیقت دی چې ډیر خوبونه خو ډیر وي، خو دا ډیر ناشنا خوب دی. او دا حدیث کې راغلی دی بخاری شریف، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من رآنی فی المنام فقد رآنی، چا چې زه په خوب کې ولیدم د زه په حقیقت کې ولیدم. فإن الشیطان لا يتمثل بمثلی، شیطان زما په شکل کې نشي راتلی. نور خوبونو کې به امکانات وي، خو چې په خوب کې دی مبارک ویني نو دا شیطانی خوب نه دی، دا رحمانی خوب دی، دا د تا د کردار او د تا د ژوند د خوالي نشانی او نښه ده. باید چې ته مزید نورم کوشش وکې، مزید نورم کوشش وکې او خوالي طرف ته. ځینې ملګري وایي چې موږ دی مبارک ووینو خو ملاقات کوشش کوو ملو نشو. دا کومه فاصله چې دا هم د تا د بېدینۍ فاصله ده چې تا کې دیني کمزوري شته دی، تا کې داسې یو کمزوري شته چې د مبارک ته دی نه پرېږدي. ځینې خلک وایي موږ حج له لاړ شو، کعبې کوټه ونه وینو، مدینې شریفې ګمبد ونه وینو، مدینې شریفې حاضري ونه وینو. دا ټوله د انسان د کمزورو طرف ته نشانی ده. هغه کمزوري الله ورته ښایي چې تا نور ښه روانې خو کمزوري در کې شته. باید چې موږ هغه کمزوري د ځان نه وباسو. رب العالمین مو ډېر خوشحاله کا. جزاکم الله.